मक्खियाँ हमारे पास ब्रश होता है, ठीक है, बहुत नरम किस्म का, उससे हम इसको हटाते हैं ताकि इनको नुकसान ना पहुंचे। और मैम अगर एक सीजन खत्म हो गया ना तो फिर मक्खियों को आपने जो په جنوبي وزیرستان کې لومړی ځل د شهیدبانی پروګرام ته دوام ورکولو او د غربت ختمولو لپاره معلوماتي او تربیتی ورکشاپ ترسره شو. په دې ورکشاپ کې د ژوند له بیلابیلو برخو خلکو په ځانګړي توګه طلبا نارینه او زنانه په پراخه توګه ګډون وکړل. कमर्शियल जिनका पर्पज होता है तो वो अपने डिब्बों को माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी बी कीपिंग करते हैं, लेकिन जो शौकिया पालते हैं वो एक जगह पे रखते हैं, तो वो उसी इलाके में जो फूल होते हैं, जैसे मैं डी खान में अगर मैं कर रही हूँ बी कीपिंग करना चाहती हूँ, मेरा शौक है, मैं डिब्बे रखती हूँ, तो मुझे सिर्फ उसी इलाके की शहद हासिल होगी जो फूल वहां पे खिलते हैं। जैसे बरासी का हनी है, मुझे वहां से सिर्फ यही हनी मिलेगी या जो यूकलिप्टस हनी है। په دې ورکشاپ کې ګډونوالو ته د شاتو مچیو پالنې لا ساينسي عملی او اقتصادي اړخونو څخه مفصل معلومات ورکړل شول. د عملی مظاهرو لارې زده کړه اسانه او ګټوره کړه چې ګډونوالو ډیر خوښ کړل. او دا پته مشته نه وه چې د دره وخت نه دغه غارو غلی دی، خو دا بالکل دا ډپارټمنټ څیړ و، پټ و، مشته پته نه لګېده. د رضیا فاونډیشن په وجه باندې مشته دا شاعر وغای مش د دې شکریا ادا کوي، خراج تحسین ورته پیش کوي. دا په وزیرستان کې لومړی ځل و چې داسې ورکشاپ ترسره شو چې خلکو ته د شاتو مچیو پالنې مهم مسلک معرفي شو. ګډونوالو دا ګام د مثبت بدلون په توګه واستایو او ډیره مننه وکړه. ګډونوالو وختونه وکړه چې دا ډول پروګرامونه باید دوام ولري. تو چې مینه دغه ډیر شاینه زده کړل او د میشه علاقې شه دا ډیر زیاتای وي او په چار داستو چې حکومت لشکې میشه علاقې ته لشکې ध्यान ورکو د طرف ته څه پروجیکټ لانچ کو چې د خلک د هنی بی نه بزنس سٹارټ کوي شي او دغه نه فائدې حاصل. په دې ورکشاپ کې ګډون کولو زنانه هم دا ګامونه وستایل او ویل ان شاء الله اوس با قبایلی سیمې د پرمختګ په لور روانې شي. د ورکشاپ په پای کې ګډونوالو ته د ګډون سندونه ورکړل شول. ګډونوالو د ټولو ادارو د زړه له کومې مننه وکړه او هیله وکړه چې داسې ډول معلوماتي او تربیتي پروګرامونه به باید نور هم ترسره شي.